یعنی 9 ذوالحجه د دې روژه به کله نیولی شي، یعنی په څه ورځې باندې د دې روژه راځي. اکثر ورونه میسیجونه کوي 9 ذوالحجه چې کومه ده هغه سبا ده، او یوم عرفه کومه ورځ ده هغه سبا ده، او په دې باندې څه عمل کولی شي، په دې ورځې کې فضیلت څه دي. آیا موږ او تاسو روژه ونیسو هغې باندې راته څه میلاویږي؟ آیا په دې روژې باندې د دې اجر څه دی او د دې ثواب څه دی؟ دا موږ ته سره میلاویږي. محترم سامعینو، که موږ او تاسو په دې ورځې باندې روژه ونیوله، د دې ورځې روژې باندې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د 2 کالو اجر میلاویږي. یو هغه کال چې تیر شوی کال کوم ګناهونه شي، الله رب العزت په 9 ذوالحجه باندې چې روژه ونیسي، په دې وجه باندې الله رب العزت هغه ګناهونه ته معاف کوي. بل چې د کوم کال آینده د کوم کال روان ده، په کوم کال کې دا روژه یو الله رب العزت د دې کال ګناهونه ته معاف کوي. یعنی په دې یو روژه باندې الله رب العزت د 2 کالو ګناهونه ته معاف کوي. الله رب العزت په دې وی روژې باندې دومره اجر ورکوي. اوس د دې روژې اهمیت هم لږ خبر شئ. د روژه که بل چا نه ونیوله، بس تنقید ورته مه کوه چې تا بس روژه نیولې او دا روژه تا ولې نه ده نیولې، څه وجه ده؟ نه نه نه، بس هغې ته ګوره تنقید مه کوه. دا څه واجب څه فرد روژه نه ده. ثواب د روژه دې ونیوله، اجر میلاویږي، فضیلت میلاویږي. نه دې ونیوله، څه پکړ پې نشته. یو کس به بیمار وي، یو کس به مجبوري وي، یو کس به دوکاندار وي، یو کس به زیات مصرفیات وي، د هغې وجې به روژه نشي نیولی. خو ګوره څوک به مجبوروئ نه. چا چې ونیوله اجر او ثواب دی او نیکیانې دي ورته، او چا چې ونیوله څه ګناه پې نشته. د روژه به موږ او تاسو کله نیسو؟ زموږ پاکستان کې به روز هفته، د هفتې په ورځ به موږ او تاسو روژه نیسو. د هفتې په ورځ 9 ذوالحجه ده، یوم عرفه ده، په دې به موږ او تاسو